دا په خپل رب او تاسو پر رب ان ترجمون د دې نه چې تاسو ما اولئ اینا می پناه غوښتل ده وإن لم تؤمنوا لي او که ایمان نه راوړئ زما د پاره فاعتزلون ما نه په ډډه شئ. اعتزال څه دی؟ دا بن اسرائیل ما څه ولېږئ که نه فاعتزلون بس ما څه بن اسرائیل پرېږدئ موږ به دنه لاړ شو تاسو به خپل کار کوئ. هغه خلاف کو فدعا ربه هغه आवाज کو خپل رب ته دعا وکړه د خپل رب نه ان هؤلاء یقینا دا کافران یو قوم دي مجرمان یا الله ته پیازا ورا والا الله تو ول بټیک دا دعا ول قبول کړه فسر بعبادی بوز از ما بندگان لیلند شپې انکم متبعون یقینا تاسو پسې به در تک کېدلی شي دا فرعونیان به در پسې درځي واترک البحر رهوا او پرېږده دریاب رهوا ولاړ په خپل ځای انهم جند مغرقون یقینا دا یو لښکر دی مغرقون ډوب به کړی شي لا به په دې اوبو کې ډوب کړي اترک البحر انا په خپل ځای باندې پرېږده وچ راهون معنا ساکنا علی هیئته چې طبیعت ته ونه وی چې روان نشي یا راهون په معنا د رابسن ولې موسی علیه السلام چې دریاب نه واوښتلو اراده وه چې بیرته په امسا باندې ووایي چې بیرته یو ځای شي الله ورته نه پرېږده چې فرعون پکې راشي کم ترکو سونا پریخستل لیو من جناتن دی فرعونینو من جناتن د باغونو و عیونینو د چینونا و زروعینو د پسلونونا و مقام کریم او د مقام عزت مننا کریم خسته خسته کورونه و کنا منبرونه و کورونه و مشرینه وی ونعمت او مزی رزقونه پراخه کانو فی فاکین چې و پاغې کې خوندونه اخیستونکي فاکې معنا متنعمین یا فاکهین فرحین مزی کوونکي کذالک واورثناها معنا الامر کذالک خبرم دقه صدا چې دیونه خو الله لري کړه خو اورثنا قومنا آخرین موږ په میراث کې ورکړو نور قوم ته قوم آخرین څوک دي زمخشري او ماوردي صاحب وایي چې دا بن اسرائیل دي لیکن ابن عطیه په دې قول رد کړی وایي دا قول کمزوری دی ځکه چېرته په مشهور تاریخونو کې دا نه دي ذکر شوي چې دا بن اسرائیل دی بیرته مصر ته راغلي په دقه زمانه کې دویم قول لا ده چې قوم آخرین نه مراد بن اسرائیل دی ولې وایي مخکې تیر شو که نه واورثنا بن اسرائیل خو دیو نه بیا د دیو هغه اولاد یا هغه دي او یا ټول بن اسرائیل خو نه وتي که نه څه خو په مصر کې به پاتې وو څه هغوی ته یې ورکړه فما بکت علیهم السما نو ونه جړل په دیو باندې اسمان والارض او ځمکه وما كانوا منذرین نو دیو ته مهلت ورکړی شوی فما بکت علیهم السما په دې کې مقصود سپکاوی دی د دیو ولې که کله به غټ سړی مړ شو که نه هره به د هغه په تعظیم کې ویل بکت علیه السما والارض سم اسمان هم پسې وجړل ځمکې هم پسې وجړل سبیره د مبالغه معنا دا څه عزتمن نه و د الله په نس دا یو معنا شو دویم معنا دا ده چې ولې کله مؤمن مړ شي که نه چې کومه دروازه د عمل د هغه به جاړي ځکه په هغې عمل ختلو د عبادت نو په هغې اوس نه ورخېږي هغه ځمکه هغه پسې جاړي کوم ځای کې به چې د عبادت کوو نو هغه عبادت هغه ځای ورپسې جاړي
نو دیو کافرو مؤمنان سنو چې چینو پسې جړل وي څه نیک نه اعمال یې نو بل او نو له مهلت ورکړې شو وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني اسرائيل او په قسم خلاص کړو بني اسرائيل من العذاب المقين دا عذاب سپکنا ذلیل عذاب نم خلاص کړو من فرعون د فرعون انه كان یقینا وده عالیا من المسرفين لوی کون کے من المسرفين د اسراف کون کو نو ولقد اخترناكم على علم امون غره کړي د بني اسرائيل على علم سره د علم زمنګنا پدیو بانکم مستحقون لذلك چې دې استفاء مستحق دی علی العالمین په مخلوقات د زمانه الله ما غوړه کړ څنګه ما ته پته و چې دا په دې وخت کې دا مستحق دی واتیناهم ورکړیو موږ دیو ته من الآیات د انعامات نما فی بلاء مبین دا سه انعامات چې پاغي کې بلاء انعام اخکارا احسانات په الله کړیو دریاب ول شولې منو سلوای په نازله کړي وا کانی له وبروانه کړي غیر ذالک ان هؤلاء لا يقولون وصل تبي تزجر ده ابتداء سورت پاول کیول بلوم فی شک یلعبون دی په شک د قیامت نا بیا منځ کې ذکر کړه کنه چې دی په خپل کوپر باندې کلک دي لکه قوم د فرعون په خپل کوپر باندې کلکو الله غي تبا کړ بنی اسرائیل الله نجات ورکو واپس راغې چې ګور دي د قیامت نه انکار کوي او دلیل دا پیش کوي چې رب موږ مشران نه ولا کنه ان هؤلاء یقینا دا کافران وای ان هي نه دا دنیا دا مرګ الا موتتنا الاولى مگر ولنه مرګ ده الذي لا حیات بعده بیرست ژوند ته نشته بس دا دنیا ژوند دی چې مړ شو بس لاړې وما نحن بمنشرین او منګ نه بمنشرین دا پورته کړې شي موږ به دوباره را پورته کیو نفاتو بیاباینا راول بیاباینا زمون مشران ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتونی دا دلیل کی وای الله توي اهم خير ايدي وردي قوي دي ام قوم تبع يا قوم تبع ملك من حمير دخل مؤمن قوم كافر زكى الله ده قوم بدي ويلا ده بدي انا ويلا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما ادري وما تپت نشته تبع نبی او که غیر نبی مقصد دا ده اے مکی مشرکانو قوم د تبع چې کله کو پرو کو د قیامت انکار کو الله تبا کړتا سو هم تبا کی انهم كانوا مجرمين اهلكنا من تبا کړ والذین من قبل واکسان چې دیونه مکه تیر شویو اغم تبا کړن تاسو څوک یقینا دی مجرمانو تاسو په شان وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين دا مې ګورا اسمان او زمکه چې عبس الله نه پیدا کړی تاسو انکار د قیامت نه کوي موږ نه پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په مابین د دې کې لاعبین لوبي کوونکی اینا چې عبس کار کوو نه د دې د پیدایش حکمت ته چې انسانانو باندې ابتلا ده او هغه ته برستو بدلو ته ملاويږي هغه آخرت کې ده ما خلقناهما
موږ نه دي پیدا کړي دا دواړه الا بالحق. حق معنا بالحکمه، په یو حکمت چې منزه دی د عبث نه. ځینې دي ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دې پوهیږي نه پوهیږي. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. ان يوم الفصل یقینا ورځ د فیصلې، میقاتهم اجمعین. اوس دا تخویب ذکر کوي د آخرت، بیا برستو زیری. یقینا ورځ د فیصلې میقاتهم، وقت مقرر دی اجمعین د دې ټولو، یو تن بم تی پاتې کېږي نه. یوم لا یغنی مولا، په ورځ باندې چې فایده نشي ورکولی مولن خپلوان یا مولا صدیق دوست، عن مولن بل خپلوان یا خپل دوست شي نه شي، ولا هم ينصرون من ودي سمدت کېدلی شي الا من رحم الله، مگر هغه څوک رحم الله چې الله په رحم کړی دی. معنا الا من رحمه الله بأن يعفو عنه، یې الله معاف کی او یا د هغه متعلق شپارس قبول شي، نو دا به بچي. انه هو العزیز، د الله زور اور دی، رحیم دی، عزیز دی په سزا ورکولو کې دشمنانو ته، رحیم دی بندگانو نیکانو. ان شجرة الزقوم تخویف، یقینا ونه د زقوم طعام الاسیم خوراک دی د ګناهګارو، کالمهل دا به په شان ته د هغه تانبي ایرې کړی شوی، دا زقوم به داسې لکه د تانبي ایرې کړی شوی په شان. یغلی فی البطون، خټکي وه په خېټه کې، دا زقوم یم چې وخوړه که نه په خېټه کې به سم خټکاری کې لکه د تانبي غونته کې. كغلي الحميم، غليا كغلي الحميم، خټ کېدل په شان ته د خټ کېدلو د ګرمو اوبو. ویل کی به ملائکو ته اونې سیدا کافر فاتلو رای کاږي. اعتلا اصل کې دې ته وایي چې دی ګریوان نه دی، د دې ځینې را اونیسي او سخت په زور باندې را کاږي. الی سواء الجحیم، من د جهنم ته هغې ته را کاږي. ثم صبوا فوق راسه، بیا راواړوئ فوق راسي پاسه د سر د ده نه، من عذاب الحمیم، د عذاب د ګرمو اوبو نه هغه پرې راواړوه. ذوق ویلی کېږي به ورته ویې څکه، دا په سبیل د استهزا ورته دا خبره به کوي. انک انت العزیز، ته خو ډېر زورور وي، الکریم عزتمند وي په خپل نفس کې، ځان درته ډېر غټ ښکاره کېدو، ډېر درته عزتمند ښکاره کېدو، اوس دا وڅکه. ان هذا، یقینا دا هغه کنتم به تمترون چې تاسو پکې په شک کې وئ، دا خو نه منلو که نه، مړه قیامت کم دی وئ. ان المتقین، اوس د هغې په مقابل کې زیری مؤمنانو دپاره د ترغیب ایمان ته. یقینا المتقیان فی مقام امین، دا به په هغه ځای امانتګر کې، داسې ځای کې وي فی مقام امین چې د امن والا وي، هېڅ خطره به پکې نه وي. فی مقام امین، فی جنات، په باغونو کې وي، وعیونن، او په چینو کې وي. یلبسون، اچوي به من سندسن، هغه کپڑے د ورېخمو وړو نرو، و استبرق غټ ورېخم، متقابلین، یو بل ته مخامخي. کذالک، معنی دقه شان به کذالک، دغه نعمتونه به له ورکو، خو د دې سره وزوجناهم، په نکاح کې به ورکو دوی لره بحور عین، هغه حورې غټو سترګو والا. انسان نظر به د ښایست د وجې نه پکې حیرانېږي. یدعون فیها، دوی به راغواړي په دې کې بکل فاکهة، هر قسم میوې، آمنین، په امن.
لا یذوقون فی الموت نبسکی پای کی مرگ الا الموتة الاولى الا په معنا ده لكن ده استثناء منقطع ده لكن الموتة الاولى قد ذاقوها اولنې مرګ دی چکلې ده بس بل مرګ پکې نشته یا الا په معنا ده بعد کا الا الموتة الاولى پس د اولنې مرګ نه به بل مرګ ونه سکی ووقاكم عذاب الجحيم او بساتي الله دیول عذاب الجحيم عذاب د جهنم نه هغه نه بساتي فضلا من ربك دا فضل استاد رب طرف نذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا الله جنت ته بوتلا فإنما يسرناه يقينا آسان کوم دا قرآن بلسان کستا پجبا ستا پجبا الله دا قرآن می آسان کړه لعلهم يتذكرون دیر پایدیو نصیحت والیم فرتقب انتظار کوا د دیو د عذاب انه مرتقبون یقینا دی انتظار کوونکی دی ستا هما دی انتظار کو دی وستا انتظار کوي سورۃ الجاسیہ نازل شوه پس د سورۃ الدخان نه جاسیہ او تذکر وجه قیامت پر ورځ باندې د مشرکانو حال به ذکر کړی وترى كل امه جاسیہ ذکر ته سورۃ الجاسیہ وي عربه دې سورۃ نمک کی سورۃ صدا ده مکی صورت کی تخویف پر کو پا عذاب فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین بدی صورت کی ذکر کئی طریقہ دا نجات دا عذابنا شراش دا عذابنا پا کمت طریقہ ځان بچ کے نو آغت تابیداری دا شریعتو کا کنا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها دی شریعت تابیداریو که دا عذاب نه بدی اللہ بچ کی دویم مخ کی صورت کی ذکر دا نعمتونو پا بنی اسرائیلو پاگیو اللہ نعمتونا کردیو نو پا دی صورت کی داغیو نا شکری ذکر کئی چی آگے بی اختلافیو کو کنا بنی اسرائیلو اختلافو کو بغین بغی د وجنا ظلم د وجنا ان دعوه صورت امر د په اتباع د شریعت شریعت تابعداري بکې نه کې د اتباع الاهوان خواهشات په سبب نه زی بلکې د شریعت تابعداري بکې او اثبات د توحید به ادله او عقلیه او رد به په ظاهریه چې څوک د قیامت نه انکار کوي پاغيبانه بردي بسم الله الرحمن الرحیم اول آیات کی ترغیب دے قرآن تا حامیم تنزیل الكتاب نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ تعالی دا طرف ندی العزیز چی زور ورد ہے الحکیم حکمتون والا دے ہاں نازل دل دی کتاب دا صد پار دی لتفصیل الآیات د دې غرض د پاره چې د خلکو ته تفصیل او وضاحت کی د آیاتو الله د قدرت نه نخو هغه تفصیل او وضاحت توکي نو ان فی خلق السماوات تفصیل دلایل ده دلایل لوري یقینا په پیدایش د اسمانونو د زمکو کې آیات ډېر نقشتا دالة على قدرت الله وحدانیته وللمؤمنین د مؤمنانو د پاره تخصیص د مؤمن ذکر کو هغه پیدا کړی یعنی د نور د پاره په کې نقشته سوچ دی بکیو کې کنه خپل ود الله قدرت ته معلوم شي همدارنګ وفي خلقکم
او ستاسو په دې پیدائش کې په مختلفو طریقو په دې کې هم ډېرې نښې د الله د قدرت نطفه علقه مضغه اړوکي مختلف حالات بدلیږي را بدلیږي همدارنګه وما یبثو او نښې شته د الله د قدرت پای کې یبثو چې خواره کړي دي من دابة د هر قسم زنده سرونه مختلف زنده سرې دي په دې مقدس مکه وګوره که دا طبیعت وی په کار دی ټول یو شی وی هر یو د بل نه جدا جدا پیدا کړي دي آیات لقوم یوقنون په دې کې نقش ته دا قوم د پاره یوقنون چې یقین نه کار اخلي واختلاف الليل همدارنګه په اختلاف د شپې او د ورځې کې کله شپه شي تورا کله ورځ شي رڼا کله یو د شي کله بل په دې کې نقش ته وما انزل الله پاک چې الله نازل کړی د اسمان نه من رزق باران چې سبب ته د پار د رزق احیا راجوند کړي د پاغي باندې زمکه بعد موت یا پس د وچوارینا دغه شان وتصریف الرياح التل را التل د هواګانو کې کله د یو طرف شي کله د بل طرف شي کله سختي کله پستی کله یخي کله ګرمي دا اسنه دا د دې یو ذات شته چې دا تحولات او تبديلات پکې راولي که طبيعت په یو ترتیب روانه وي کنه او یو طرف به وي آیات پدې کې نقشتا لقوم یعقلون قدا قوم د پاره چې عقل نه کار علي سوچو کې په لو تعالی قدرت معلوم شي تلك آیات الله نتلوها هم کې هغه ذکر کړه دلائل عقلی ذکر کړه وسره لګي عظمت شان د قران بیانې تلک آیات الله دا مخکې آیاتونه چې ذکر شو کنه دا نه خود الله متعلق نو آیات الله دا د الله آیات ندی نتلو علیک بالحق منګه بیانو پتا بالحق صدق سره پرشتیا سره نتلو علیک بالحق ان حق سره بیانو څونه عجیب انداز سره دا دلایل ته بیان کړ کنه په دې قران کې مقصد دا دی دا آیاتونه دي دلایل دي الله د وحدانیت په دې قران کې منګه پتا بیانو بالحق فبأي حديث نو بکم یو خبره بعد الله پس الله د کتاب نه وآیات یو پس د آیات مطلوبونه یؤمنون دی به ایمان راوړي چې دا نه مانی بل یو کم شی دی چې داغه په وجه به دی ایمان راوړي بل خونش دا کامل کتاب دی ویل و زجر دی هغه چاته چې د الله د کتاب نه مخ اړي نو ویلون هلاکت ته لكل افاک د هر دروغجن اسیمین ګناهګار دوانه صيغه د مبالغه راوړي دروغجن هم ده سخت مجرم هم ده يسمعوا اوري آیاتنا د الله تطلع علی جد بیانیږي دا دون دلایل ته بیانیږي او ثم يسر مستكبرا بغرزي مستكبرا لوی کونکه په دې آیاتونو کلم يسمع گویا کې سره اوریدل نه دي فبشرون دل زیر ورک بعذاب الیم عذاب درناک سخ درناک عذاب الله ولورکی واذا علم من آیاتنا شيئا بل یسر معنا څه د خپل حالت کو پر باندې کلکی د آیاتن رستو او ثم کی اشاره کړ دیتا چې دون آیاتن رستو به په کو پر کلکی دل دا ډیر بعیده خبره ده نو بل وایذ عالم کله د تپته ولګي زمنګ د آیاتونو نه هم
شین په څه شي پوه شي په ها عالمه معنا څه ده او تر ورسېدو او علم حقیقي ته نه ده مراد اسی وایوري اتخذها خذوا النسيا غلره پټو قوم خندا اور پوره کوي اولئک نو دا کسان د دې لپاره عذاب مهین عذاب ده سپکون کې می ورایم د دې مخه ته ازداد نه ده می ورایم جهنم ده ولا یغنی عنهم نبشی د پکولې دیونه ما کسبو هغه چې دیو کوم ګټلی مالونه شین اچه ادا کوم مالونه چې ګټلی دا د عذاب د پکولې نشي ولا متخذون هغه چې دیونه ولا من دون الله سوا د الله اولیاء دا باباګانو دا پیران بهم ته د پنه کی عذاب ولهم عذاب عظیم د دې پاره ده عذاب عظیم لویم سخت سزا بول الله ورکی هاذا خدن ترغیب ده قران ته دا قران خدن هدایت ته چا د پاره للمهتدین به دا تقدیر ده هدن للمهتدین به څوک به دې هدایت ته سلی دا غي د پاره هدایت ته هو الذين كفروا خوا کسان چې کو پرې کړه پایاتونو در رب باندې لهم د دې د پاره عذاب دې من رجزن الیم سخ عذابنا علیم چې درناک دی رجز ویل کی چاته اشد انواع العذاب سخ بمی او دا غي سره دردونه به تور رسي الله الذي سخر لكم البحر لتجري اوس بیا دلایل ذکر کوي او مناسبت د مکه سره ده مکه دلایل ذکر کوي چې دلالت کوي د الله پر ربوبیت او په وحدانیت اوس داغي آثار ذکر کوي کنه تسخير السفن ده اشتګان د رواني کړي دا نعمتونه رباني کړي الله غزاد ته سخر لكم البحر چروان کړه استاد پار دریاب منستا سے تابع کړه ډېر پار چروانی کشته پاغي کی بیا امرید الله په حکم بل ول تبتغوا من فضل تاسو ولټوي من فضل فضل الله هغه ولټوي تجارت په کشتو په ذریعہ بل ولعلکم تشکرون چې تاسو شکر وکړئ بل وسخر لكم ما في السماوات تابع کړه ده استاسو لپاره هغه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه په ځمکه کې دي جميعا منه حال کون د دې کې چې دا ټول د الله تعالی د طرف نه دي حال کونی کائنا منه لا من غیره ټول الله دا کارونه کړی په دې کې د بل چا دخل نشته یا جميعا منه ان الله تعالی طرف نه دي ان فی ذلک یقینا پدې کې نقشت لقوم يتفکرون دا قوم د پاره چې فکر نه کارلی قل للذین آمنوا هذا ذلك دي تسقيط ضمیر راځي کنه لقوم يتفکرون تخصیص د متفکرین زکو کو فیاده به هغه څوک چې په کې فکر وکړي دینه به سم دواره دلیل د الله په وحدانیت باندې اونیسی کنه قل للذین اوس آداب ذکر کوي مؤمنانو ته چې ګوره تبڅکه بس دې خلکو څخه ست طریقه باندې دعوت کوا قل للذین آمنوا وایا کسانو ته ایمان راوړل یغفروا بخنک یا کسانو تلا يرجون ایام الله چې عقیده نه ساتي د الله د ملاقات ایام الله مناسبه سره ایریږي نه ایام الله نه مراد یا وقایع الله دی باعدائه چې را مونږ باندې عذابونه راشي
څنګه چې د الله په دشمنانو عذابونه راغلي وو سره د هغې نه ایریږي نه یا لا یرجون ایام الله امید سره ساتي نه ایام الله د ثواب نو هغې ته ووایه چې خیره که ستاسو بېعزتي وکړله ستاسو احترام یې ونه کړو ما پې که څه ورته مو ویوه ولیجزي قوما دې لپاره چې الله بدله ورکړي دغه قوم مؤمنانو ته بما کانوا یکسبون په هغه چې دوی کوم اعمال کړي دي په دنیا کې نیک چې په هغه نیکو اعمالو کې دا صبر هم دی که نه دا صبر وکړو بخښنه دې هغه ته وکړه د قیامت په ورځ به الله دله څه کوي د دې بدله به الله درکوي که نه نو قوما نه مراد مؤمنان والا او دا علت شو د معافۍ دپاره معافي ځکه کوه چې الله دله څه درکړي د دې دله بدله درکړي ښایسته دویم قول هغه دا دی چې لیجزي قوما دا کافران ته مراد دي دی کافرانو ته بس پرېږده که نه ته وله بدله مه ورکوه ته معاف که الله به وله بدله په آخرت کې ورکوي که نه د دوی په کفر د دوی په بېعزتو ایوه بدله ورکوي سبب د نزول هم دا و وی عمر ابن خطاب ته یو سړي کنځلې وکړلې عمر اراده و چې راوینیسي الله د آیات نازل کو چې نه پرېږده من عمل صالحا چا چې نیک عمل وکړو د پیدې د خپل ځان ده ومن اساء او که چا بدي وکړه فعليها وبال بهم په هغې ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته واپس کړی شئ ولقد اتینا بني اسرائیل اوس دلته وایي چې ګوره بني اسرائیلو باندې هم الله نعمتونه کړي وو لکه په دیو نعمتونه کړي دریابونه ورله تابع کړي که نه دقسې نعمتونه الله په بني اسرائیلو باندې هم کړي بین ډېر وایي ستا هغې ناشکري وکړه په دې کې هم تسلي ده نبي ته چې ستا دا قوم څه نوی نه دی مخکیني قومونه هم دا کارونه کړي په تاقې سره موږ ورکړی وو بني اسرائیلو ته کتاب تورات والحکم او فیصلې هغه موږ له ورکړی وو فهم په دین والنبوه او نبوت هم الله په هغې کې رالېږلی وو ډېر انبیا پکې وو ورزقناهم من الطیبات هم ورکړي دي ته پاک خوراکونه او غوره کړي مو علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې وآتیناهم او ورکړي مو هغې ته بینات من الامر ښکاره من الامر د شرایعونه داسې واضح احکامو ته الله بیان کړي د حلال او د حرامو خفا پکې نه وه یا بینات من الامر معجزات دي ښکاره معجزاتو چې دلالت یې کو په صدق د موسی علیه السلام یا بینات من الامر نه مراد دی العلم بمبعث النبي ایسر علم د رسول الله سم په بعثت او شواهد د نبی سلام د نبوت نو فهمه نو چې وکړه دیو اختلاف پاغي کې ونه کو الا من بعد ما جاءهم مگر پس دا غینا چراغی دا وت علم یخ په پیشي ویو او بهم اختلاف کو چاو منل چا کو پرو کو بغیم بینکم د وجد حسد په ما بین دیو کې کینه حسد په کې چې ولې دیو ایمان راوړو راشه د دې په ضد باندې ته ودرېګا بغیم بینو ستارب فیصله به کوي په ما بین دیو کې په ورځ د قیامت پاکه جدي اختلاف کوي قیامت ته ځکه پرې قستله دنیا کې فیصله شوې ده په قرآن او په رسول خو نه مانی ثم جعلناك على شریعت من الامر اوس نبی ته وایي تب هم ګوره په شریعت پسې ځي په دې پسې باندې ګرځي بیا ته موږ وګرځولې علی شریعت په یو امر واضح من الامر د دین نه امر نه مراد دین دی اتاتم الله واضح دین راولېږلو عقاید هم پکې شته احکام هم پکې شته
فتبع تعمل کو داغي په احکامو ولا تتبع مزاحوا الذين بخواهشات ذا کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي هغه پسې باندې انهم لن يغنوا عنك دیونشي د پک ولستانه من الله د الله د عذاب نشین څه او ان الظالمين ويقنا ظالمان بعضهم بعض دی اولیاء و بعض مشابه بعض سپ ظلم کې ایوانه الله عذاب راوسته به دی هم راولي ولایت مشابهت توي والله ولي المتقين والله دوسته د متقینانو ترغیب د قران ته هذا بصائر دا قران بصائر خبر د عقل مندي دي للناس د پاره د خلقو ډیر عقل مندي خبري پکې دي وخدان هدایت احکام پکې دي چې ذریعہ د هدایت ورحمت لقوم يؤمنون او رحمت دا قوم د پاره يؤمنون چې ایمان لري یقین لري ام حسب الذين اجترحوا السيئات وزدلتا ورد په دغه مجرمانو ربط د مکه سره ده چې مکه آیات کې الله تعالی فرق ذکر کو چې ګوره ظالمان د یو بل سره ولا اولیاء دي او الله د متقیان ولی دي وزدلته ذکر کوي فارق په مابین د دیو کې چې ګوره د دیو په منځ کې به فرقي په ژوند کې هم په مرګ کې هم مؤمنان په دوانو حالتونو کې په ژوند او په مرګ کې دوانو حالتونو کې پر رحم کې دي او کافران په دوانو حالتونو کې په عذاب کې مبتلا دي هغه فرق ذکر کوي ام حسب الذين ای ګمان کیا کسان اشترحوا السيئات چې کوي ګناه مراد نه کافران دي د آیات مکی ده په مقابل کې به مؤمنان ذکر دي اگر کدا الفاظ ګناګار او مؤمنانو تم شامل ده ان نجعلهم من به وګرځو کلذین پشان تدا کسانو چې مان راوړې دی عمل کړي نیک سواء چې برابر وي محیاکم و ماتم ژوند دی او مرګ دی سمانا یو شان به ګو هیڅ فرق به پکې نه په ژوند کې مؤمنان کې ژوند تیری په تقوا او په طاعت نو کافران به ژوند تیری په کفر او په معصیت ملت به یو نه جدا جدا وي دغه سي معنی دا ده چې په دنیا کې کدیو برابر دي نو په وخت مرګ کې خو برابر نه دي یو شقی دی یو نیکبخت دی ساء محیاکم وماتم محیان دنیا دا ممات آخرت ته سا ما يحكمون ډیر بد فیصله کوي دیو کداوي کنا چې مینه یو شی وي نو دا فیصله ډیره بد ده الله به مؤمنانو حکم تقی په طاعاتو هغه به کوي د کافر نه را جدا بشي وخلق الله السماوات دلیل پیش کوي ورته اسمانونه چې الله پیدا کړی مختلف کنا دا دلیل دی په دې چې ژوند بم د دې جدایي پیدا کړی د الله اسمانونه او زمکه بلا کې حق حکمت باندې منزه ده د عبسنا بل ولی تجزا بدلا ور کړی شهرونه پس به ما کسبت پاغه چې کړی دی وهم لا یظلمون په دې ظلم نشي کېدل افرایت من اتخذ الهو غواغو وسرت کوي هغه چا چې په خپل خواهش په روان دي هدایت بریخه ده ایتا خبر حاصل کړي دا چا په بار کې اتخذ چني ولې ده الهو معبود خپل هوا خو خواهش خپل اې د خپل خواهش مطابق چې د چا عبادت کوي بس داغه عبادت کوي یاد دي څوک د غوا عبادت کوي اړو تداوي
څوک د مړي عبادت کوي، څوک د ژوندو عبادت کوي، څوک د بوتانو عبادت کوي. دلیل سنشته او بس په خواهش روان دی. یا خواهش نے معبود جوړ کړی دی. واضله الله او گمراه کړی الله تعالی دی علی علم سره د علم نه. علی علم معنا څه ده؟ علی علمه علم د چې ګوره څوک په حق دی څوک په باطل دی ښه پوهېږي خو بیا هم د هغې د سره په ګمراهي روان دی. یا علی علم من الله علی حاله علم د الله تعالی د په حالت چې دا مستحق دی د ګمراهي ځکه یې ګمراه کړی. وختم امور والد علی سمیع د په غوږه وقلبي او په زړه او ګرځولی دی علی بصري د په سترګو غشاوه پردې ټول اسباب د علم یې له بند کړي دي. څوک به درته هدایت وکړي من بعد الله پس د ګمراه کولو د الله تعالی د لره الله دې ګمراه کړو نو څوک چې هدایت ورته وکړي. افلا تذکرون تاسو نه نصیحت نه کار نه اخلئ. وقالو دیو سبب ذکر کوي دلته مخکې ذکر کړه چې مشرکان په خپل خواهش پسې روان دي او دوی په ګمراه دي په هدایت باندې نه دي. وضله الله علی علم دی که نه. دلته ذکر کوي چې ګوره سبب یې څه دی؟ هغه دا دی چې دیو آخرت نه منکر دي هغه مني نه نو دا سبب شو. وقالو وای دی ما کنا دا ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر د دنیا ژوند دی. نموتو څوک مري ونحیا او څوک ژوند کېږي. داسې هغه نشته چې ټول دې مړه شو بیا ټول لا ژوندي شو. څوک بس مړه کېږي هغې ولاړه نور الله نور راولي بس دا دنیا سلسله روانه ده. وما یهلکنا او نه هلاکوي موږ لره الا الدار مگر زمانه دا د زمانې ګردش دی. وما لهم بذلک من علم خو نشته دې دپاره په دې خبره څه علم هېڅ دلیل څه نشته. دهریه دا یو ډله ده د هغوی مذهب دا و هر 10,000 کاله پس د دنیا نظام چلیږي بیا ته اول ابتدا ته راشي بیا ترقي کوي بیا واپس خپل حالت ته راشي. قیامت نشته. انهم الا یظنون ندي مگر په ګمان پسې روان. واذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې بیانېږي په دې باندې آیاتونه زموږ نه دلیل لري الا مگر دا خبره قالوا وای اتو بآبائنا راوړی زموږ مشران ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني که تاسو رښتوني زموږ مشران راولئ که نه هغه موږ ته را ژوندي کوي موږ به ومنو. فاتو بآبائنا هغه موږ ته راولئ چېرته تاسو رښتوني یې. قل ورته ووایه الله تعالی به تاسو را ژوندي کي. یحییکم الله تاسو ژوندي کړي ثم یمیتکم بیا به مړه کوي نو ثم یجمعکم بیا هم را جمع کي الی یوم القیامه ورځ د قیامت ته لا ریب فیه چې پاکې شک شبه نشته چې ته ژوندی کړې اول ځل دوباره را پورته کولو ته څه ګران خو نه دي لیکن اکثر خلق لا یعلمون نه پوهېږي. ولله خاص د الله دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده او د ځمکې ده. ویوم تقوم الساعه په ورځ باندې تقوم الساعه چې وبدرېږي قیامت یومئذ یخسر المبطلون نو په دا ورځ راښکاره به شي هغه تاوان د باطل پرستو هغه به راښکاره شي لکه دا په خسران کې پراته په تاوان کې پراته یخسر المبطلون. ولم یکن لهم نبی د دې لپاره د دې د شفعاونه څوک شفارسیان چې څوک نه
یجمعکم راجمع بکی تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت پورې لا ریب فی شک بکی نشتا لیکن اکثر خلق پوهیږي نه الله قدرت ته نه دی معلوم ځکه ته انکار کوي وترى ولله ملک السماوات دلیل راوړي په اثبات د قیامت د دلیل چې ګوره الله اسمان پیدا کولی شي نو تا دوباره نشي پیدا کولی د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده په ورځ باندې چې قایم بشي قیامت یومئذ یخسر المبطلون ښکاره بشي هغه تاوان د باطل پرستو یخسرو مخکې تېر شو ظاهر بشي یا به هلاک شي وترى كل امة جاثیه اوس خو انکار کې د قیامت په ورځ باندې به بیا سوال او زاری وکړي اینی به کل امت هر ډله جاثیه پراته په خپل زنګونونو باندې تجسو علی رکبها په زنګونونو به پرته لکه جګړمار حاکم مخې ته ناست دي که نه انتظار کوي چې اوس بس ما باندې څه فیصله کېږي او یا جاسیه معنی مجتمع را جمع کړی شوي به هر یو امت برابر لیکي لا کتاب عمل نامې ته چې راشه دا دی والا ورته ویل کېږي به نن ورځ تاسو له بدله درکېدلی شي د هغې چې تاسو کوم عمل کوم هذا کتابنا ینطق دا زمون کتاب دی ینطق علیکم بالحق بیان بکې تاسو ته په حق انا كنا نستنسخ یقینا مونږ به لیکلو ما کنتم تعملون تاسو کوم عمل کوو حقم ولیکلو فاما الذين کسان چې ایمان راوړی او عمل یې کړی نیک فيدخلهم ربهم داخل بکی هغوی له رب د دوی فی رحمته په خصوصي رحمت خپل کې ذلک هو الفوز المبین دا د کامیابي ښکاره او هغه کسان چې کفر یې کړی افلم من فیقالو دلته تقدیر وکړه ویل کېږي به ورته افلم تکن آیاتي نو آیاتونه زما تتلی علیکم چې لوستلی کېدل په تاسو فاستکبرتم تاسو د هغې نه لوی کړې ده وکنتم قوم مجرمین او ای تاسو قوم مجرمان بل وإذا قیل قیامت ته انکار کو او کله به چې ویلی شو ان وعد الله حق وعده د الله د قیامت متعلق حق ده والساعه او قیامت لا ریب فیها شک پکې نشته چې دا خبره به کېدله نو قلتم تاسو به ویل ما ندري ما الساعه موږ ته خو پته نشته چې قیامت څه ته وایي ان نظن من ګمان نه کوو الا ظنا مگر اسی ګمان څه معنا یا خو دا قول دی د شاکینو په قیامت کې یو خو داسې منکر و او یو هغه قیامت کې شک و د هغې قول الله دلته نقل کو ان نظن الا ظنا من پیاسي ګمان دی کني وما نحن بمستيقنين او من یقین په قیامت باندې نشته تاسو بداو کنه شک بم کو یا هم دقه کسانو قول له چې ما ندري ما الساعه تر قیامت شته نه خو ان نظن من په تاسو ګمان کو الا ظنا اسد ګمان چې تاسو یقین په قیامت نشته دا خبره چې په ګمان باندې کوي او ما نحن مستيقنين من یقین کوونکي نه یي په دې چې تاسو اخرت صحیح معنی او بدا لهم راکار بشي دي سیئات ما عملوا سیئات ما عملوا هغه سزاګانې ما عملوا هغه چې دي وکړي دي ابو ترا کارش وحاق بما كانوا بيستهزئون اور اگر بکیری لرا کم چور پورې ټوکی کوله او تبویل شي اليوم ننساكم نن ورځ موږ تاسو یې راو کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو یې کړه ملاقات د ورځې د دې ورځې ملاقات تاسو یې کړه
ومأواكم النار زستاسو ورده وما لكم من ناصرين نوی استاس دپار من ناصرین څوک مددگار څوک تعاون او مدد دې څوک نشي کولای ذالکم دا په دې وجه بیانکم اتخذتم چې تاسو نیولې آیاتونه د الله غزون پټو دوکه کړیو تاسو رجون د دنیا فالیوم ننرز لا یخرجون منها دی به استل کېدل نشي د دینه ولکم یستعتبون انا بدینه طلب د توبې کېدل شي چې تاسو ګینه الله ته توبه وواسئ یا تاسو الله رضا کوي فلله اخر کې دعوت التوحید دا الله د پاره رحمت ده رب السماوات چې رب د اسمانونو ده او رب الارض او رب د زمکه رب العالمین رب د تمام مخلوقات ولو الكبرياء او دا هغه د پاره لوی ده پسمانونو کې او پسمکه کې او هو العزیز ذو الله زور ور ده الحکیم حکمتونو والا ده